انزرت تراشي دي زي كي وبس كمان مو سرا ما पिक्चर्स तराशे मना पिक्चर मिक्स रदाव पखबल गोरे kan salvano o aksara wala clipatra wala us bada देखा क्या बोलते हैं स्पेशल so picture तराशे gore tasu picture rawasti shi any photo gore da se picture rawale dise na sample picture तराशे और यो aksara wala da insert ke dise ki so where you can take a photo gya zamana bahut sana makki wo korna simple I love it to go but لك دي بس كده لان دير زخو بس ايش دندن بس ايش go back insert تراشي دي سي نا وګوره یو عکس مونږ راوستي شو دي سي کې وګوره اني عکس تاسو insert کې مطلب یو عکس کتا سره راوستره غواړي insert کې کړې دلته او بیا دا هم سر ډیر د هر یو عکس خپل پراپرټیز دي وګوره کزر ډبل کلیک کما نو دا پورشن خو موږ سره بیا په دې پیج ډاونلوډ کشته خو دې خو پورشن ته وګوره brightness contrast recolor compress picture change picture and reset picture اوس وګوره brightness ترالم دي زه وګوره دا brightness ورلګ روخانه کومه لګ داس ډیر وګوره وغیرہ وغیرہ او دا سزو contrast چې کوم دی یعنی ډیر ګوره مې چې دا کلر زیمات لګ ډیر زیات روحانه شي کلر زه نو ګوره دا څه او چې سونه خیر کوم کنه نو ګوره زه ډاون راځم اصل کې لوک لایک دیٹ نو ګوره زه غواړم چې دا کلر صفو وینم نو داګه د پرمغه زیات کر کنټراست استعمال وګوره هر څه ډیر نږدې نه چې وګوره کنه نو ډیر ایزی کلرز تاسو ته ډیر داسې او چې کله زه دا کنټراست وګوره داسې کموما نو ګوره هغه رنگونه مو ته چې کنه اصل خیر غونډه را تخکاری ډیر بیا راشه وګوره موږ دا ری کلر کولم شو ری کلر مطلب دا دی چې دله اني کلر تاسو ورکول شي وګوره اني کلر which one you prefer black and white type یا دا black and white ادا کوي نو ګوره هر یو کلر کې تاسو راوستي شي کته اوس ته مور ویریشنز کلرز پکاري نور رنگونه تاسو ته پکاري نو ګوره هر یو کلر دې ځنه اپلای کړه سي نو ګوره دا مختلف قسم رنگونه دي چې زه په دې باندې استعمالول شم نو داغه د لپاره موږ ری کلر ترازو دې ځنه مور ویریشنز وی تغیرات او چینجز تا نو ګوره اني کلر موږ دې ځکه اپلای کولی شو ډیر بیا ری کلر تراشه او پسې دې سیټ ټرانسپیرنٹ کلر د سیټ ټرانسپیرنٹ کلر اصل کې موږ سره مطلب څه دی ګوره یو د مخ کې موږ سره داس کارو چې د یو عکس شاته چې کوم دی او بیک ګراوند ښکاری دا مطلب مې دا دی چې ما سره داس یو بیک ګراوند ټایپ دی او زه غواړم چې بیک ګراوند بالکل ختم کم دی نه لکه وګوره دا یو عکس ته ما سره زه به ریسیټ کوم واپس خپل عادي حالت ته بیا راولم زه دا کاپی کوم او دې ځکه پیسټ کم داسې دیس پیسټ کلر نو ګوره دلته د دې نشتورا تو شاته سیف فار ایگزامپل چې بیک ګراوند غستې داسې دا ز سیف کما په ډیسکټاپ باندې او د دې یو سمپل کمانډ د توکم چې آیا د کارس دې موږ سره نو مطلب مې دا دی که تاسو یو عکسي او تاسو راولې او دا غي شاته یو بیک ګراوند وي موږ سره لکه زه پکچر ترالم په پکچر کې زه ډیسکټاپ تراسم او په ډیسکټاپ کې ما سره ډیر یو پینجی یو فوټو دی او ما سره دا غي شاته یو بیک ګراوند وي زه غواړم چې دا بیک ګراوند دا غي نه زه ختم کما نو زه براشم ری کلر تا او دا بس سیټ ټرانسپیرنٹ کلر باندې وکلیک کما چې کلم تاسو سیټ ټرانسپیرنٹ کلر تراشه او په دې باندې کلیک نو ګوره دا غي بیک ګراوند باندې چې سونه بلیک کلر او هغه اتوماتیکلی ختم کړي سينه نو کو تاسو سره دا یو کلر موجودي او تاسو غواړئ چې به د دې بیک ګراوند نه دا رنگ ختم کړي نو تاسو ری کلر تراشه او په دې کې سیټ ټرانسپیرنٹ کلر ټرانسپیرنٹ وی شفاف تا صفات وی دي مطلب دا کلر ته ختم کا نو ګوره ما سره کلر اتوماتیکلی دا غي نه ختم کراته کړي بل کمپریس پکچر څه مطلب دی کچره تاسو انسرټ تراشه نو دا فوټوز چې کوم دي مونږ په مختلف طریقو سره اخلو ګوره کچره زه ډاکومېنټس تراشم دا سه اف آی کم سه ټو مای لایبرری او په لایبرری کې پکچرز تراشم نو ګوره دا موږ سره فوټوز دیز ار سم فوټوز چې هغه د صحیح طریقې سره راوستې شم یلکه دا فوټو مې راوستو نو دا زه سونه روخان سونه رانیږدې کوم سونه صحیح طریقې سره متخیل وګوره بالکل دا کلر زه خرابېږي نه او که زه کمپریس پکچر تراشم کمپریس مطلب دا دی که ستا په یو ډاکومنټ کې ډېر زیات فوټوز وي او ستا ډاکومنټ پرنټ کې یې چاته ایمیل کې یې په ډیسکټاپ باندې راولي نو که په ډیسکټاپ باندې راولي نو بیا خو صحیح ده بیا کمپریس کوم او که چاته ایمیل کې یا پرنټ کې
نو باید چې داغه د پر بیا ته دا آپشن چینج کی نو کمپریس مطلب دا دی چې د ماته د اکس سایز کمی زیات یو ګره د لکه ما سره داغه د اکس مخامخ تاسو تخکاری کمپریس پکچر تراشه apply to selected picture only او the options باندې کلیک کباس نو بیسیک کمپریشن اون سیف چې کله دا ټیک مارک اون وی نو چې کله دا فایل سیف کوي او په دې کې ټیکسټ یو ډیر زیات عکسونه نو دی به هغه سایز خامخا کم کی تاسو ته او ډیلیټ کراپ ایریاز نو مطلب دا دی چې لکه سه فار ایگزامپل دې ځکه ما چرته سایز کې د کراپ وته ویل شي که چرته ما یو ایریا کراپ کړی وي هغه بیا پات کیږي ما سره نو کو هغه مال ختم کا دا کراپ دې ته ویل کیږي زه فلحال کراپ نکوم زه غواړم چې دا کم ماته د مخامخ دا کلر سکاری کنه دا راته کلیر کنو کمپریس پکچر تراشه دا ټیک مارک ان کو آپشنز دي دا ما سره وګوره ټارګټ آوټپوټ تا ته وسکه درکم چې ایمیل د پاره کې نو داګه د پاره 96 پی پی آی دی پی پی آی اصل کوي پکسل پر انچ دا عکس چې جوړیږي کنه نو دا د وړو وړو نقطو نه جوړیږي دا نقطې ته مونږه پکسل وته ویل شو تاسو د کیمرا شاته وګورئ کنه کیمرا شاته لیکلي دومره پکسل پر انچ 2.5 میگا پکسل ام پی ای لیکلي کنه نو زه چرته دا د ایمیل لپاره کوم دا مې اوکې کدایم اوکې کدلته کې نو ګره سونه داسې لګ بلر غونډ شو وګوره دا په نظر ټیک نه راځي دنه مخ کې داسې وګوره سونه کلیر دی او چې کله په دا پکسل کم شو نو داسې لخیره کده تاسو کړی نو مطلب دا دی چې دا زکه کوي دا سه چې دا دغه سایز کموي نو چې کلم چاته ایمیل کوي نو تاسو د ایمیل د آپشن انتخاب کړئ زکه دغه 96 پی پی آی دی وګوره مینیمایز ډاکومنٹ سایز فور شیئرینګ کله سکرین د پاره اخلي نو ګډ فور ویب پیجز ان پروجیکټرز لکه دا پروجیکټر باندې خل کړه نو ګره دا سه او کچره تاسو پرینټ کوي نو 220 پکسل پر انچ نو ګره ایکسلنٹ کوالټي آن موست پرینټرز نو مطلب دا دی چې مال عمدارا تراکا نو ګره چې دا اکسونم رانیز دی کې کنه دا خرابېږي نه ډیر نورم ما غسیتا ته دی نو مطلب می دا دی چې کلم تاسو چاته ایمیل کوي نو باید تاسو آپشن تراشه دا پکچر تاسو اوکې کدي سه نه دا به تاسو اتوماتیکلی دا سمپلر به خي دینه مخکې مطلب وګوره دا سونه کلیر او چې کله سه دا پکسل پیپلای کې کنه نو ډیر بیا تاسو لچ کم دی دا اخیره کې دا نو دا لپاره موږ دا میتھډ او دا طریقې اپلای کوو ډیر د دې په ځای یو بل عکس راوستي شو کین ټیک اني آبجیکټ لکه وګوره دا ما سره یو آبجیکټ دی یو پکچر د زغوارم چې یو بل فوټو راولم نو دا غي لپاره موږ سکو چینج پکچر ته براشم او چینج پکچر کې دې په ځای سه یو بل فوټو راولا انسرټ کا نو ګره دا فوټو په ځای باندې ما دا فوټو راوسدا سي او که زغوارم چې نه دا عکس لما سایز کم کړی دی زیات کړی دی دا کم کړی مې دی د دې چې څومره اوریجنل سایز دی هغه راته واپس کا نو ریسیټ پکچر تراشه چې کلم تاسو ریسیټ پکچر تراشه نو کولی شي چې په دې طریقې سره وګوره تاسو هغه اوریجنل سایز یې راولئ وګوره اوریجنل سایز ریسیټ پکچر تراشه څومره زیات تم سره اثر کړی نو که تاسو ریسیټ پکچر تراشه نو ریسیټ پکچر کې دا هغه سایز تاسو سره دومره خېږي ته دا یو ایزی میتھډ دی بیا وګوره دا عکس تاسو په یو فریم کې مغستې شي یو کین ټیک ان ا فریم دا وګوره دا ما سره فوټو دی وګوره دیس ون او دا څنګه تاسو غواړئ ډیر دا هاو ټو میک دیس هاو ټو گیٹ دیس نو ګره دلته راشه دي عکسونو ته او ګره په دې کې تاسو مختلف قسم فريمز دي بس دلته راشه اپلای یې کدا سي او ګره یو کین اپلای دیٹ او ګره سو سمپل نو مطلب مې دا دی چې اني فريمز هغه سټیشن نو که یو فریم ټایپ اخلم نو داګه د لپاره موږ دا طریقې او دا میکانیزم مخلوق نو ګره دې ځکه یا دا فریم شو یا موږ سره دا فریم شو اصل کې ډیر نو چې کوم فریم تاسو اخلئ نو پای کې دا اپلای کول شي دا دا یو ایزی میتھډ دی اني فوټو یو کین ټیک نو مطلب مې دا دی چې تاسو دا فریم کې بندول غواړئ نو ګره داګه د لپاره موږ دا طریقہ استعمالول شو ډیر دا بیا راشه ډیر دي چې واپس داګه فوټوز تا او ګره پکچر شیپ دا په شیپ کې دی اخلي سره کې لکه دې شیپ کې والا داسې نو ګره ما دې شیپ ته کنورټ کو لیټس سی او ګره دې شیپ ته ما کنورټ کدا سي او کنه تاسو سه فار ایگزامپل یو بل شیپ ته کنورټ کول غواړئ دا ګره تاسو ډاکومنٹ ډیر درندې ډیر زیات هیوی کی یو کین ناٹ سی دین دلته ګره سه فار ایگزامپل یو بل آبجیکټ کې لکه دې آبجیکټ ته واړه ودا سي مطلب دا دې چې آبجیکټ ته اتوماتیکلی ډیر پاسانه سره راوستي شي د پکچر لتا سو بارډرز وته ور کولې شي لکه اول بارډر ویټ وته زیات کې لکه دا سي وګوره دې ما دا دغه زیات کو او دا غنه پس ول اني کلر لکه سي فار ایگزامپل دا قصيو کلر وته ور کې ډیر یو کین ډو سو نو کو اخله زه یو دغه سي آبجیکټ کلرز وته ور کولې شم د بارډرز لې
داسې پکچر افیکټس هم تا سره شته لکه ته څنګه غواړې ګوره لکه داسې دس ون نو ګوره دغه 3D آبجیکټ دی داسې راته راکړه څونه زبردست طریقې سره تاسو په دې کمپیوټر په ګوره ګرافکس کې که نه نو ګوره دې ځای کې تاسو چې راشي دې ځای نه فارمیټ ته نو ګوره دې ځای نه اینی تاسو شیډو ته راولئ ایچ اینډ ایوری کاینډ آف دا ټول ګوره کمانډس بیول ایچ اینډ ایوریثینګ دا مو سره تاسو یو په یو اپلای کولی شئ دې باندې نو دا پرزنټ نه راشي یا دغه طرز نو کې لکه دې بټن ټایپ کې راولئ که نه نو ګوره د بټن په شکل کې تاسو راوستی شئ ډېر داسې مطلب مې دا دی چې د آبجیکټ لا یا د عکس لا مونږ هر قسمه شیپ ورکولی شو وی کین ډو دیٹ نو دا ډېر موږ سره اصل کې دا آبجیکټ خبره د پکچر خبره وه چې آیا دا پکچر څنګه اپلای کوو مونږ نو د هغې دپاره مونږ انسرټ کې د پکچر د لارې نه دا هر څه اپلای کولی شو دلته داسې کلپ آرټ مونږ راوستی شو دغه نور کمانډس به پیج لیاوټ کې د ارینج کې شته دلته به ډسکس کړو بالکل لیکلی شي لکه ته سې فار ایگزامپل یو عکس راولې داسې نه که چېرې دې ځای کې نور هم ډېرې طریقې شته دي لکه دا ما داسې کار وکړه چې زه دا یو دغه ته چینج کوم زه به راشم یو شیپ ته به یې کنورټ کړم داسې یو عکس اینی شیپ لکه سې فار ایگزامپل دس ون او بیا زه دې د پاسه لیکل کوم نو لیکل پې اوکې سوري نه کېږي ډېر آسان میتھډ څه دی چې کوروډراته یو څه ولته به لیکلو فلش واچوي بس ډېر زیات طریقې دي لاټس اف میتھډز بس یو شیپ راواله وروسته به تاسو ویل لکه دا یا اریو شیپ چی دا موږ زه سټوډنټ د شیپ کې اوس روان دي وایي ښه او کو نه شنو او ریکارډینګ شروع دی ګور کوېسچنونه کې کلپ آرټ تراشي راځم گو and then وګوره دا کلپ آرټ اومه آپشنز دي لکه دا کلپ آرټ راواله پمپکن راواله دي ځنه پمپکن کدو وګوره راځي وې دیتا هالووین پمپکن وته وي ښه اصل کې په یونایټډ سټیټس کې یو تهوار مناویږي په یونایټډ سټیټ کې د هالووین پمپکن وته وي and that is such a bad words for that anymore no I mean وګوره oh yeah of course Halloween night نو وګوره داسې د موږ سره نو دا راوستی شي داسې سو داسې میتھډ دی انسرټ تراشي دی ځای کې راځه شیپس تراشي داسې یو شیپ اینی شیپ وګوره داسې هر یو شیپ چې راولې بس راولې او ډریګ کې داسې دا خو کوې که نه مخپله باندې نو ګوره دا شیپس دي وګوره دا شیپس تاسو ون بای ون راوستی شي یو کس ماته وي مسروټ کې زه ډېر تکړه یم ما وایي ښه وایم بس دا چې څنګه پې کلیک کې بس هغه اټومیټیکلی چې نو دی کې تکړه والے څه خبره کچھ بھی نہیں ہے نا انسرټ تراشي وګوره دې شیپس ته اینی شیپ راوستی شي لکه دا څنګه چې د ملګري کوېسچن وکړو چې آیا دې شیپ کې مونږ لیکل کولی شو ها بالکل کولی شو اول به دې شیپ ته راشي دې ځای کې به یو پکچر راولې دې ځای نه اینی فوټو لکه سې فار ایگزامپل زه دا فوټو راولم او دې د پاسه بیا ته لیکل وکړه رایټ کلیک کا ایډ ټیکسټ ته راشه لکه زه ورته کوم چې سې فار ایگزامپل 3 penguins ٹھیک ہے نا 3 penguins نو ګوره اټومیټیکلی زه دې ځای نه هماغسې bold italic color هر څه ورته ورکولی شي دې نو ګوره سې you can take with very simple thing نو مطلب مې دا دی چې دې د پاس لیکل هم کولی شي دلته you can write down نو مطلب دا دی چې د هغې دپاره به ته آبجیکټ اخلي ما ته یو کس وایي چې داسې کار وکړه لکه یو شیپ ته زه دې ځای نه یو شیپ ما راوست لکه سې فار ایگزامپل دا یو شیپ او دې که زه یو عکس راولم نه نو ګوره دلته شیپ فل ته راشه او دې پکچر باندې کلیک کا او چې کله په دې پکچر باندې کلیک کې نو دا کولا پکې زه راولم زه غواړم چې دا کولا زه په هر یو آبجیکټ کې راولم لیکلو ضرورت نشته برادر ویډیو کېږي روانه ده سو وګورئ زه غواړم چې دا آبجیکټ دا زه په دا پکچر زه په نور آبجیکټ کې راولم نو زه به رایټ کلیک کوم او دلته به راشم سیټ آټو شیپ ډیفالټس ته به راشم سیټ آټو شیپ ډیفالټس چې کله م سیټ آټو شیپ ډیفالټس ته راشئ آینده چې څونه آبجیکټ اخلي دې ځای نه واخله یا د هغه ځای نه رالې وګورئ په ټولو کې به دا تا سره موجود وي وګورئ یا دې کې یا سې فار ایگزامپل دې آبجیکټ کې داسې وګورئ ډېر صحیح طریقې سره تاسو دلته کې دا آبجیکټ اخیستی شئ ډېر داسې بل آبجیکټ راوالی دې ځای نه any other shapes لکه سې
دا بوتل ټایپ راوال نه پدې کوم تاسو دا کول شي مطلب دا چې هر یو آبجیکټ کې بتاو سره دا موجود وي ما د کسوینه عادي حالت کې ما تراولا نو زه بس وکما شیپ فل تبراشما او په شیپ فل کې بدله وایټ کلر ورکم and then right click and then set auto shape defaults باندې کلیک کا واپس آبجیکټ تراشه او مقصه خالی به درکې درا نو دا ډېر سره د آټو شیپ خبره وا چې آی آټو شیپ کې موږ څه سکول شو دا یو لاین بل یو آبجیکټ نه بل آبجیکټ سره هم کنیکټ کول شو لکه دې څنګه زه یو آبجیکټ مارا واغست او بیا زه ګورم چې به یو بل آبجیکټ سره دا کنیکټ کما نو ګوره دلته براشم او دلته د کنیکټینګ لاین سره لکه وګوره دا به دې سره کنیکټ کوم داسې ټک لوک لایک دس دا کنیکټ شو او چې کله دا دې خوراوړي اب خپل ځای پاتې अच्छा कल दास के नौकरे दा गरीब बेचारा खुद ही अपनी जगह नो खैदा बजा से लग चकल दा उड़े दा वापस वे उड़े कना खा दस वनिस देक दा उड़े नो दाम दस लग रानिस देक दा गोरे दा वापस रानिस देक दस बस नो दा यो बस रबिया कनेक्ट शू उस दिस नॉट अ प्रॉपर मेथड दा सिंग कनेक्ट की चकलम तासु यो दो ऑब्जेक्ट यो बल सर कनेक्ट कवे नो इंसर्ट तबराशे और पदी शेप्स के बा लांद यो कमांड दे न्यू ड्राइंग कैनवस तराशा उस पदे की ऑब्जेक्ट यो बल सर कनेक्ट कले यो दा ऑब्जेक्ट शो और बल मा सर दा ऑब्जेक्ट शो असन क्लियर उस चिकल से दा यो बल सर कनेक्ट कोमा दा यो बल सर कनेक्ट बस उस चिकल दा ऑब्जेक्ट बरा उड़े दे ऑटोमेटिकली उनदा कसब यो बल सर कनेक्ट दी दे माला मतलब दा दे से एरर या से मुश्किल बदी मातन राकी दा कसब यो बल सर दा कनेक्ट यो बल सर नो दा अली कनेक्टिंग कीगी यो बल सर चिकल तासो दा ड्राइंग कैनवस वाले चकल तरसो पर डेर तास पदे इंसर्ट शेप की दा कमांड नी अगस्ते न्यू ड्राइंग कैनवस यू कैन नॉट डू दैट सवारन चकलम ज ऑब्जेक्ट आलम च दा ड्राइंग कैनवस पखपल बांध राजी जबराशम ऑफिस बटन था राबशम वर्ड ऑप्शंस था बेबराशम दिस एन एडवांस था और दल के मुसरे कमांड दे ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्राइंग कैनवस व्हेन इंसर्टिंग ऑटो शेप्स दैट टिक मार्क ऑन का और दैट इज एन ओके का बास चकलम तास शेप्स रा लेना नो दा शेप पा वगैरह तासु ऑटोमेटिकली दे से कि कैनवस तरकी दिला देर कसानो तो दा मुश्किलम भी यो ऑब्जेक्टिवली द दुनिया से यूनिसी जनो कोणम चगना दा स्पेस और दा यूनिसी अयो का स्विच मार दा ड्राइंग कैनवस ला तराने की जब सो कमा जबा दे से कि दा ऑब्जेक्ट पा वाला मा ऑफिस बटन तबराशम वर्ड ऑप्शंस तबराशम एडवांस तबराशम ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्राइंग कैनवस न बदा टिक मार्क लरिकम एंड देन गो वो चकल न्यू तराशम दिसे कि नो पन्यू के दिसे न इंसर्ट बेर आजम शेप्स था और बस शेप के देर माता बदे दगा ड्राइंग कैनवस पर आतन राकी इट विल नॉट गिव मी दैट बदाय परम गदा तरीका दा मैकेनिज्म इस्तेमाल पदे किम लिख पुलिश राइट क्लिक एंड देन एड टेक्स्ट खबर एप्लीकल न शेकोले ठीक है ना जगदा वन डायमेंशन टेक्स्ट मुंह लिख लिश दे पास अकुन तासु बिया 2 डायमेंशन दागे द पर कोरल ड्राया एडो पर शॉप इस्तेमाल की बिया राशि दिस न शेप्स ता तगा तासु गरे यो सर्टिफिकेट द पर हम सागस दिशे लकदा ज सर्टिफिकेट द पर खलम लकदा से गरे यो चात सर्टिफिकेट अवॉर्डेड कोमा नो बाय च द हर सागा ही हैज टू लर्न दैट नो गरे दा से राइट क्लिक का एड टेक्स्ट तराशा लक जोरकम ज से सर्टिफिकेट awarded certificate awarded etc any name तासु लिखलिशे awarded certificate and then the right text come this size or her says ya toli kamolishe this is there that's it अगर दिल तासु ना जबरदस्त style type or कोलिशे that's you can give it a style anyone which one any of them that's it no gore say home and then go back and do दायदा परम गुदा तरीके उदा mechanism कलम तासु चाहता certificate वर्क वे दायदा परम गुदा कसीदे ता strip हुई certificate strip सो तरीके की strip so देता certificate असर क्या जमला तावी खुदू इतना कुछिया सर्टिफिकेट अवॉर्डेड न देता स्ट्रिप होते विली की चिमुंगे पर डिप्लोमा किया पर सर्टिफिकेट केट कोन दागे द पारा मुंग साथ करता शेप और द ऑब्जेक्ट अगस्ती शुदी से इंसर्ट बदाडेड द शेप करो स्मार्ट आर्ट सा पर इस्तेमाली की स्मार्ट आर्ट चकम दे दादा एडवर्टाइजमेंट द पार इस्तेमाली की और एडवर्टाइजमेंट द पार इस्तेमाली लेकिन द योकस नजर जाजिब कोल द पार चकम
20 استعمالي نو هغه ته مونږه سمارټ آرټ وته ویلی شو. سمارټ آرټس ډېر زبردست کمانډ دی. د 2003 کې دا نشته دی. 2007 کمانډ دی. نو سمارټ آرټ تراشه په دې کې ډېر دونه آرټس خبر نشته دی. وګوره اني آبجیکټ تاسو دې زن راغستې شي. وګوره کلیک دیس ون and then click on OK button. وګوره دا موږ سره سمارټ آرټ دی. دې زن وګوره لکه زر کوم چې DBA دلته وګوره say for example DIT زر کوم say for example MOS وګوره دا کورسز دي. زر کوم چې say accounting وګوره په خپل دې ایڈجسټ کړئ. دا say management DIT کې say for example information IT concept etc. وګوره دا say ټول ډیټا each and everything موږ غستې شو say web development وغیرہ وغیرہ. نو د دې د لارې نه موږ دا هر څه اپلای کوو لکه ویب ډیولپمنٹ دا سي and then say blah blah thing. نو ګوره دا څه کوي یو بل تخته غونډه داسې زیاتوي لکه څنګه چې تاسو راښکاري. نو ایډ شیپ تراشه ایډ شیپ بیفور یا آفټر دینه پس ک دینه شاته. نو ګوره د دې آفټر نو دینه پس ماته چې کوم د سره ترا کی یو بلیک او ډیلیټ صرف بٹن وخه اتوماتیکلی تاله ختم کی. دا یو بل شیپ ته کنورټ کول شي لکه اني شیپ دې تراشه او دې زنه اني شیپ ته کنورټ کدا سي یا یو رنگ ته ورکوي. نو وګوره اني کلر تاسو دې لور کول شي دا سي ډیر یو کین اپلای دیٹ. او بیا هغه له وګوره سمارټ آرټ سټایل وته ورکوي. نو اني سمارټ آرټ سټایل وګوره دې تاسو ورکول شي 1 by 1. دا وګوره مختلف سمارټ آرټ سټایلز دي دې ته کنورټ کې دې ته کنورټ کول شي اني سټایل دی. نو مطلب مې دا دې چې کله تاسو سمارټ آرټ ورکوي وګوره دې ته اقسم راوستي شي لکه فاینانشل آبجیکټس لپاره یا وګوره دا سي any object وګوره any photo here so simple وګوره دا یو فوټو ټایپ وته راوستي شي. نو دا نظر جاذب کوي. نو دا غي د لپاره سیات کرمونګ ډیر همدا طریقې او دا میکانیزم استعمالول شي ډیر. مطلب مې دا دی چې کله مونږه یو ایڈورټایزمنٹ جوړو نو ایڈورټایزمنٹ لپاره مونږ دا طریقې او دا میکانیزم اغستې شو. دا د سمارټ آرټ کار دی. او کنه ډبل کلیک کپه سوري لکه د دې فوټو په ځای باندې بل فوټو راولې any photo تراوستې شي ډیر. Like say for example just make your own photo where you photo and you can do that. I mean any photo like say دا photo راولې you can work with. نو any photo تاسو راوستې شي. نو دې د وجنه دا د سمارټ آرټ میتھډ دی چې سمارټ آرټ موږ څنګه اپلای کوو. یاد ساتئ ډیر لکه یو کس په نوټس باندې نه پیږي نو موږ دا د یو ډایګرام یا د یو آبجیکټ په مدد سره پیګو. انسرټ تراشه دي سه کې او په دې انسرټ کې سمارټ آرټ تراشه او په سمارټ آرټ کې وګوره سایکل یا پروسس چې کوم ښکاری تاسو ته یا سایکل دی یا پروسس دی. نو ګوره دې ځنه سایکل یا پروسس تراشه او دا دغه نه پس اوکې کباس. نو ګوره دا زه در کوم چې سه فار ایگزامپل کیبورډ وګوره دا سه بیا دا سه فار ایگزامپل سی پی یو ته یا سیستم یونټ ته زموږ ډیټا لاړ شي. یو کس په یو معمولی ډایګرام باندې پی او هغه ډیټا موږ ته مانیټر باندې شو شي. نو ګوره دا غي لپاره موږ دا ټول هر څه استعمالولی شو. وګوره ویری سمپل وګوره دا ټول میتھډز دي. نو دا غي د لارې موږ 1 by 1 چې کوم دی دا اپلای کوو. نو ګوره دا میتھډز دا یو سره مطلب دا چې کلم څوک د ډایګرامیټیکل په یو شکل په دا باندې تاسو پیوي نو دا غي لپاره زیات کرمو ګډیر دا سمارټ آرټ اخلو. نو یو هاف ا لوټ ټو گو ډیر زیاتی چې کوم تاسو ک ډایګرام داسي مطلب تاسو هر یو اپلای کول شي دي سره. یاد ساتئ افس کې چې تاسو کوم سمارټ آرټ استعماليږي نو هغه ته ډیر مونږه هایرارکی وته ویل شو. هایرارکی اصل کې یو افس کې د یو افس رتبه خي چونډي ډایریکټر دی بیا پرنسپل دی بیا ایڈمن دی بیا فاینانس دی بیا ټیچرز دی بیا افس بوایز دی and then students and then blah blah things. دا سي 1 by 1 راځي او هغه موږ ته دا فلو راځي چې آیا کم کس څنګه دی او دا څه کار دی ا د چا انډر دی نو دا د موږ هایرارکی وته ویل شو. what do you mean by hierarchy او دا په هر یو افس کې به تاسو جوړوي. نو انسرټ تبراشه دي زنه سمارټ آرټ تا تاسو براشه هایرارکی تا. نو هایرارکی مات اصل کې رتبه راځي. دلته راشه دي زنه اني هایرارکی جوړه کا لکه دا هایرارکی دا بزو کې کم دلته نو ور ماته دا هایرارکی راځي. you can see that. وګوره لمبه زل د کوم چې سه ډایریکټر وګوره دا سه ډایریکټر به دا نه پس کوم دی مو سره سوي ایڈمن وی او ایڈمنز د فینانس وی اصل کې ډیر د ایڈمن مختلف کارونه کوي. ایڈمن یو سے فار ایگزامپل هیډ اف انګلیش لینګویج سے کوم انګلیش ایچ او ډی
हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते वही ऋषि और बल चिकम दे से फॉर एग्जांपल DITHOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट और द्रिम नंबर चकल तास वर्क कवे पदी बक्लिक के एट शेप तबराशो बिलो बांधे बक्लिक के पास और दिल हुकम जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट साइंसेस मैनेजमेंट HOD एटसेट्रा हेड ऑफ डिपार्टमेंट बिया हर यो सरद्दव कसान भी नो एट शेप बिलो अगर बिया पदी क्लिक का एट शेप बिलो हियर आल्सो नोगद दस रद्व कसानी यो वसर ऑपरेटरी यानी कंप्यूटर ऑपरेटर और बल वसर चिकम दे ऑफिस बॉय भी असर के देर नोगद दा सीओ पयो दा खबर रवानी कंप्यूटर ऑपरेटर दा सीओ करे दल तबिया चिकम दे टीचर स्टाफ भी या एनी टीचर्स दस रद्रे कसान भी यो दा ऑफिस बॉय और बल वसर चिकम दे हेड ऑफ टीचर्स चिकम कंसर्न टीचर भी नोगा टीचर दसरी बिया पर टीचर कम दो किस्म दी चियो त विजिटिंग टीचर दी अगर दासे एट दासे यो मुंग दा हायरार्की ज़्यादा दासे एट शेप बिलो टीचर हम बिया दी यो परमानेंट दी दासे और बल चिकम दे विजिटिंग दी यो चिकम दे फुल डे क्लास अखली और यो चिकम दे सिर्फ फॉर द टाइम बिंग द पर राजी न परमानेंट टीचर सर बिया दो कसान दी यो चिकम दे से फॉर एग्जांपल कुक और बल वसरे ड्राइवर यू कैन सी दैट मतलब और यो वसरे से ऑफिस बॉय या ड्राइवर वगैरह वगैरह मुख्तलिफ ज़ोनों की मुख्तलिफ कसानी नुदा से मुसर से ड्राइवर कम ऑन यार नगर दादी मुसर उस डेर याद साथ एक दा ड्राइवर दे नदे डायरेक्टर निश्चितली ही कैन नॉट गो जकदा रूल्स ने दी मुसर दिस इज नॉट रूल्स दैट ड्राइवर परमानेंट टीचर तराजी परमानेंट टीचर आ टीचर दे अब इचुड़ी राजी इचुड़ी बे एडमिन तराजी एडमिन नंबर डायरेक्टर तराजी दस हर यो कस तक पर से मिसाल ना प्रेद है प्रेद हाँ मतलब अगर आप बात सुनती है असल की मतलब जस्ट उमार एग्जांपल कम डोंट लाफ लेकिन दे से गवर्नर तमंग वर्ती शुरू डायरेक्ट दासे वी कैन नॉट वली जकचे मतलब दे से गवर्नर नमंग डायरेक्ट नहीं शुरू करते आला बड़े मुद्दर सरबे असिस्टेंट सरबे खबर के असिस्टेंट नपस पर को असिस्टेंट द को असिस्टेंट नपस चिकम दे ब्याबा असर मिलावे गयो वाले बे चिकम दे यू विल डिस्कस समथिंग विद दैट पर्सन सो यू कैन नॉट डू दे उस खान से मुंह डायरेक्ट में इरफान से है और मैं इरफान से लगा सही मुंह सर मेथड से लकोस को एक कस्ता मुश्किल तास बड़े एडमिन तवर से ज़रूर डायरेक्टर से फलान दे बस डायरेक्ट नास्ती होते कि मुताज़ सर डायरेक्ट में खुला का नूर ज़ीनो कितना डायरेक्ट नशे मिला भी दे तब दागा असिस्टेंट तखबर के चुबई से असर मिला भी दे शम का हुई चन्ना न तो खुदा से नशे बोले जब ट्रस्ट भी बस और खुदा है जिन्ना जब असर का मामला भी but this is not reason उधर हर यो कस्त पारा यो खपल मेथड दे चा असर बस सिंग मेथड सर मिला भी कि हर यो कस्त यो खपल रिस्पांसिबिलिटी ख ऑर्गेनाइजेशन च कम दे उम्दा रूल्स प्रूफ कई चुबई हर यो कस्त यो खपल रिस्पांसिबिलिटी दा आगा डायरेक्ट च कम दे डायरेक्टर तने अंक दा से रीजन विच आगा अवी सर नी नो ब्या he can go तो दे असल के हायरार्की होते वी ऋषि च द यो खपल बदा the teacher the head of department and the admin or the director मतलब दादी च दा यो proper method दे च आई among single hierarchy जोड़ो और the hierarchy दलारे ने च कम दे the each and everything apply को देर no hierarchy असल के मुंता हेलो हेलो खैरियत क्लास के मज़ा तबिया आओ जम तो क्लास के ब्रदर ना वो बजे दरजम क्लब तो बजे दरजम वो बजे आओ so let's see no that here musar asal ke hierarchy da che the hierarchy de lare namunga da art no that told there da insert ke the smart art कर दे बिया वो बस ये डेर यो कमांड की चाहिए तुमको चार्ट होते हुए चार्ट याद साथ डेर चार्ट चिकम दे ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन द पार इस्तेमाली यो डेटा द ग्राफ पर शक्ल की खुदो तो असल की मुंगो सिविल इशू चार्ट होते हुए याद साथ दे चार्ट इज एन एम्बेडेड कमांड द यो एम्बेडेड कमांड दे एम्बेडेड होता सक भी लिखी चिता द एक्सेल रागले द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ता नुज़ कमुंगा देता एम्बेडेड होता वीडियो
دا چارت چې کوم دی دا یو امبیډډ کمانډ دی امبیډډ ورته ځکه ویل کېږي چې دا د ایکسل کمانډ دی او د ایکسل نه مایکروسافټ ورډ ته تاسو به چې دا ځان راغلی ولې دلته دی ځکه چې زه ډیټا زما هلته کېدی شي او چارت زه په مایکروسافټ ورډ کې جوړولی شم نو ځکه دې کمانډ ته مونږ امبیډډ کمانډ ورته ویلی شو دا کمانډ د دې نه دی اوس به ګوره تاسو کلیک کړئ نو دی به تا اټومیټیکلی ایکسل ته به دې بوځي او د ایکسل د لارې چې کوم دی هلته به چینج کوئ او ستاسو چارت په اټومیټیکلی دې ځای کې جوړیږي به ډېر نو دې چارت باندې کلیک کې صرف آیډیا تاسو له کلیر کومه وګورئ دا مختلف قسمه کمانډس دي چارټس دي کالم چارت ته لاین چارت ته پای چارت ته بار چارت ته ایریا سکیټر چارت ته سټاک سرفیس اینڈ ډونٹ مختلف چارت مختلف مقاصد د لپاره استعمالېږي دا نه چې هر ځای کې کالم چارت هم د یو مقصد لپاره استعمالېږي لاین چارت یا پای چارت یا بار چارت وغیرہ وغیرہ سو اٹ کین ناٹ بی ډن هیر I mean چې دا چارټس چې کوم دي لکه اوس رډار چارت ته نو دا کم انجینرز چې دا فلایټینګ کوي که نه دا جهازونه الوتکې الوځي که نه هغوی زیات کر رډار چارت استعمالوي سټاک چې کوم دی سټاک کم کسان چې دا سټاک مارکیټینګ کوي لکه پیسه کمېدل اوچتېدل زیاتېدل نو برادر د هغې دپاره موږ زیات کر سټاک استعمالو زیات کر آفس کې چې استعمالېږي نو یا کالم چارت یا لاین چارت یا پای چارت یا بار چارت استعمالو ایریا چارت ګوره دا انجینرز چې کله دا ځمکه معلوموي چې دا څونه هغې ته مټیریل ټیسټینګ ورته وایي چې کله ټیسټ کوي چې په دې ځای باندې څونه بلډینګ جوړېدل پکار دي څونه نه دا څونه سیب دی کې دی څونه اوبه دي وغیره وغیره نو دې دپاره هغوی ایریا چارت استعمالي نو دا هر یو چارت دپاره موږ سره خپلې طریقې دي زه به دا یو چارت راوالم او ګوره دا به زه وکړم دلته دې به تا ډایرکټ ایکسل ته بوځي وګوره زه ایکسل ته راوستم دا چارت اصل کې دا د مایکروسافټ ورډ کمانډ نه دی ډېر امین چې دلته امبیډ دی پروت دی خو دا وګوره په چارت باندې موږ سره خپله فولي کمانډس دي دلته به ستا ډیټا وي په ایم ایس ورډ کې به د هغې چارت وي اصل کې تا سره دا د هغې چارت دی ما سره ډېر سو ګټ دس از د چارت نو که زه چارت اصل کې ډېر اپلای کوم نو د چارت لپاره موږ سره دا میتھډ او دا طریقې دي ډېر وی هیو دس وګورئ دا چارت میتھډ دی ما سره نو د چارت لپاره به زه دې ځای نه همدا میتھډس او دا طریقې اپلای کوم نو چې کله زه چارت ته راشم نو ګورئ چارت کمانډ د اخیستو دپاره به زه دې ځای کې چارت یوز کم انسرټ د ایکسل به زه ختم کړم صرف تاسو له آیډیا در کوم چارت ته به راشئ او په چارت کې به دې ځای نه ګورئ یو چارت په والی او دا به دې ځای نه اوکې کې بس نو ګورئ تاسو له چارت درکړي درته اوس وګورئ که په دې کې زه ورکړم چې سی ایف این یا سی فار ایگزامپل اسټوډنټس پاس اسټوډنټس یا زه ورکوم چې ایکسلنٹ اسټوډنټس ایکسلنٹ او فیر and good students نو ګورئ داسې ګډ او بیا فیر راځي ګډ اینڈ فیر داسې دي لکه زه چې په زیکس کې سټوډنټس چې کوم دي دا په 2001 کې سه 2008 کې ایټسټرا داسې 2008 او زه کوم چې سه 2009 وګورئ دا چارت دی موږ سره 2010 2011 داسې ډېر نو ګورئ دا چارت ماته راکوي ایکسلنٹ سټوډنټس څومره دي وغیره وغیره نو دا چارت چې کوم دی ماته هر څه راته دې ځای کې ښیي نو ایکسلنٹ دپاره دا رنګ دی د ګډ دپاره دا رنګ دی د فیر دپاره دا کلر دی او اوس ماته ښه ګورئ که دا ډیټا زه داسې ګورم نو ډېر په اسانه پې څوک نشي کېدی او که چېرته زه دې ته راشم نو ماته وي چې آیا په 2011 کې فیر سټوډنټ زیات دي که ګډ سټوډنټ که ایکسلنٹ نو ګورئ ما سره فیر والا زیات دي اصل کې ډېر مطلب ایکسلنٹ ډېر کم دي په دې 2009 کې ایکسلنٹ سټوډنټ زیات دي کم نو ګورئ د ګډ کلر دا دی ما سره که تاسو هغه ویلیوز ګورئ نه زه به د کویک لی آوټ ته راشم دا د ایکسل کمانډس دا د دې نه دي خپله ښه وګورئ زه په دې کلیک کوم نو هغه ټیبل هم ورسره څومره زبردست طریقې سره راوستی شي زه به ته ولیکم چې سی فار ایگزامپل زه به دې ځای نه دا میتھډ ولیکم چې زیکس سټوډنټس چارټ نو ګورئ څومره زبردست طریقې سره مونږ هر څه ته اپلای کولی شو هر څه ماته ما میتھډ سره راکوي بیا راشي دې ځای نه وګورئ ډیزاین چارټ ته تاسو اینی کلر دی لور کولی شئ یو کین اپلای ا ویری سمپیتھیټک کلرز وګورئ داسې بیا دا ټیبل نه ماته ډایرکټ د پاسه ویلیوز وښایه وګورئ داسې وګورئ یو په یو موږ دا ویلیو دې ځای نه اخیستی شو نو دا د چارټ موږ سره میتھډس دي نو دا ډېر دا چارټ چې کوم دی دا د مایکروسافټ ورډ کمانډ خپله نه دی بلکې زیات کړ دا ډېر وګورئ که زه ایکسل ته راشم که نه نو دا آپشنس نه دي دا څونه آپشن چې تا سره دي د دې لپاره موږ وګورئ همدا چارټس دي دیز آر د چارټس
और हमारा ऑप्शन माला देजे के राकई उदा चार्ट मुसर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दी खुशियात कर मुंगे देजे के अप्लाई को गोरो का ब्याज का डेटा तराजम डिजाइन की एडिट डेटा उता बा डायरेक्ट ब्या एक्सेल तरावली और द एक्सेल द टोटल डेटा बताओ ऑटोमेटिकली देजे की खरीद द डेर मतलब मेरा दी का सबाता सुन सुख तपूसी की आय दा चार्ट सा पर इस्तेमाली की न सिर्फ फतुआ है जो डेटा द ग्राफ बशकल के ज ऑफिस के खेमा या से फॉर एग्जांपल नो दी तमुंगा असर की चार्ट होते विदिशी नो दा मासरा हर यो डेटा द ग्राफ बशकल के रात खई ज़करी द चार्ट भी लिखी हर यो चार्ट द पारा हर यो चार्ट मुख्तलिफ मकासद द पारा इस्तेमाली की दाना चार्ट एक बतासु पाई चार्ट इस्तेमाल वे या बतासु बल चार्ट इस्तेमाल वे डियर नो दे द पारा मुंगा ज़्यादा करदा चार्ट यूज कर वी यूज दिस ना मैनी ऑफ देम लेकिन जरा शम दिस एक डिजाइन था नो एडिट था शदस्ता पर रेंज बांधे डिपेंड कई लेकिन सो करे मां सरदा रेंज दे नोरम तवर कडियर जो सोना ते इंतखाब करी लेकिन 2012 तवर कम दे जेना हाँ बिल्कुल यू कैन डू दैट दिल बस सिर्फ दगा ज्यादा वदासी अगर दिलता रकम से फॉर एग्जांपल पुअर न पुअर अल तब ऑटोमेटिकली ऐड शविता सरा दा से वर्जागे लजे प्रीदियो रोलो चार्ट दूसरा ज्यादा की हम डेटा बताओ एक्सेल की तगीर कवे खुदा है अगर चार्ट बताओ जोड़ी पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दे द पार्टियर मुंगा ज्यादा करदा चार्ट इस्तेमाल वी यूज चार्ट ब्याराश इंसर्ट तो कसी यो कमांड चाहिए तमुंगा लिंक्स होते विदिशु लिंक्स किसी दी नंबर 1 पके हाइपर लिंक थे सेकंड पके बुकमार्क थे और थर्ड पके क्रॉस रेफरेंसेस थी द लिंक्स असर कडेर माना सेम दा कार्य यो शान दे वो बुकमार्क लग इस्तेमाली की हाइपर क्रॉस रेफरेंस दा गने लग ज्यादा इस्तेमाली की और हाइपर लिंक कम दे एक्सपर्ट थे खुदे नमुंगा ज्यादा कर हाइपर लिंक कम इस्तेमाल लुशु नंबर 1 जरासम असर कडेर बुकमार्क था और द बुकमार्क कार्ड से दी मुसरा द बुकमार्क कार्ड दा दी चे कुछ चढ़ता सरा लेकिन से ज इंग्लिश लैंग्वेज नोट्स दी मासरा और वहाँ दा नोट्स दे जना दा उलिकल योकस्ती आगा दे योजे पूरे नोट्स उकतलो और वाड़ी से फॉर एग्जांपल सबा उम्दी से ने शुरू की नो लिंक्स तबराशे और तो सब बुकमार्क बांध क्लिक के चिकला बुकमार्क बांध क्लिक के नगर देला बजौर कम चे माय लास्ट व्यू स्पेस बनावर के वे चरिता स्पेस वर्क ने ब्या बदीता सरता बुकमार्क नाखली गोरे माई स्पेस लास्ट नुदे ऐड न की असल की मासरले नगरे से बदी से कि चकलम माई लास्ट व्यू और दा बदी से न ऐड कंबास ऐड और चकल से दिसे कि द डेटा नोर ऐड कोल शुरू कमा मन हाजेर शो जवान च अगजे तो वापस ला शमा ज़बराशम लिंक्स था राबशम हाइपर लिंक था और राबशम दिसे न कुटू नवा उम्मा खजे तरावली तरकम से पूरी चीज दा डेटा गोरम कम से पर मा डेटा कतले जा सकती है दायद पर मुसर दा तरीका और दा मैकेनिज्म रखी तास बस सोच के वच दा नेम लोकेशन एंड हिडन बुकमार्क सा पर इस्तेमाल की हिडन बुकमार्क तो गोरे डेर हिडन बुकमार्क असल किस तास द पर फायदेमंद न दे खुद दी ऑप्शन दी तास द तशरीकोम लग दा हिडन बुकमार्क असल की द कंप्यूटर मेमोरी द पर इंपॉर्टेंट दे लेकडेर तास चिकल द टेक्स्ट क्लिक के नो दी ऑटोमेटिकली तो मगजे तरावली नो दी सिंगरावली दे टेक्स्ट न गोरी बल्कि याद साथे सबाता सुन सो क्वेश्चन कोलिशी someone can ask you a question jida singa munga de ze tarawul der nugore staso the document chikam de that did the qase dots the musra se der har se yo dot lege de और the dot yo apal address de like 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 चकला तासो एरिया इंतखाब के कना न दे असर के दा नंबर्स रावाली और दिल मखामख अगर नुम खकारी छे माय लास्ट व्यू अगर तासो ऑटोमेटिकली तखकारी न मतलब दैच द टेक्स्ट शात न दे शात असर के दा गजेगा नंबर प्रोती मिसाल तासो चाहता फोन नंबर डायल कवे कना तो चकला फोन नंबर डायल कवे न दा नुम मखामख राशि खुदा नुम शात असर के दा फोन नंबर प्रोती न दा फोन नंबर ता असर के मुंगा हिडन बुकमार्क होते विदिश that is called hidden bookmark no मतलब में दारी चकलम दे एरिया दराजी चे इंतखाबी माता न गोरे दा बसिंगा ऑन की लिंक्स तबराशम दे जन क्रॉस रेफरेंस था और पर क्रॉस रेफरेंस की वजह दे वाला मा बुकमार्क वाला बुकमार्क और दा बुकमार्क पर इंसर्ट कम और दा क्लोज कम बास न चकलम से पदी बांध क्लिक कम करना दासे नुमा गसेत ऑटोमेटिकली रेवस्ता जो ते माता ओ खाया चिदा हिडन बुकमार्क से वैल्यू दा अगर आता है विता सरदादा सकरीर ताच पकम जे क्लिक को अगम बुकमार्क को तिची कम जे तरावस्ते अगम बुकमार्क को सकरीर
او وی فل حال تا دوه ځله کلیک کړی دي یو مې دې نه مخکې کړو او یو مې اوس کو ما ته لوکیشن راته ښیي چې یو دې د دې لوکیشن نه کلیک کړی دی بل ته دې لوکیشن نه کلیک کړی دی زه ما ته لوکیشن دس مای لوکیشن او زم چې نیمز نو ګوره اټ شو دا زموږ لوکیشن دی او دا زموږ نیم دی اصل کې دی زم هډن بک مارک راته مخایا ډو ناٹ شو او که زم چې بس دا هډن دا بک مارک نو نه استعمالو ما نو زه به ډیلیټ کم اند دن گو مطلب دا دی چې بک مارک دې زنم کول شم یا چې کم دی که زه چرته لینکس تراشم بک مارک ته نو ګوره زه بک مارک تاسو ته ما ویلي چې په هوم کې مونږ ګو ټو یو کمانډ دی او د ګو ټو کمانډ د لارې هم چې کم دی بک مارک ته راتلی شو او دغسې ګو نو ګوره ما اټومیټیکلی هغه ایریا ته بوځي کوم ځای چې ما خپل هغه ځای غسې نو بک مارک یو نښه دو په یو کتاب کې نو هغې ته مونږ څه ویلی شو بک مارک په تاسو کې ډېر ویلی شي دا موږ سره ډېر په بالکل وی کین ټیک ګوره که چې په دې یو فایل کې یو بل بک مارک اخلم نو بک مارک ته به لاړ شم او دی به وکړم چې مای سیکنډ بک مارک اینی نیم ورته ورکولی شي ډېر وګوره دا مې ایډ که اوس سبا راځم یو خو فرست بک مارک ما سره سیکنډ بک مارک هم شته دی نو چې کله م زه راشم لینکس کې بک مارک ته نو ګوره مای سیکنډ بک مارک په ګوټو کم نو ګوره دې بک مارک ته ما اټومیټیکلی راولي نو دا زما سیکنډ بک مارک چې زه دې ځای کې راوستی شم بس هذا غير شيطانات شيء